بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما سره څنګه کې حافظ موسی خان به زما سره ناست دی. زمونږ نن د لایو راتلو چې کوم غرض دی نو هغه د جامعه عالیه احیاء العلوم بلامبټ 19 د ختم بخاری د تقریب په حواله سره زمونږ تاثرات او تبصره. د ټولو مخکې خدای الله رب کریم شکر ادا کوو چې یو پر نور او دارنګي روحاني او فکری تربیتی دعوتی تقریب او حقیقت دا دی چې داسې مجلسونه دا په ژوند کې ډېرې کمې موقع چاته میلاویږي چې په داسې پروګراماتو کې په داسې مجالسو کې چاته د شرکت موقع میلاو شي. زه ویم چې کوم ځای نه خبرو شروع کوم او زه خپل تاثرات څنګه پیش کړم. دا تقریبا 19 ختم بخاری دی د جامعه عالیه احیاء العلوم بلامبټ. د دین وړاندې د مختلفو مدارسو تقریبات کیږي، سالانه تقریبات کیږي، د ختم بخاری تقاریب کیږي، د ختم قرآن کیږي، د ختم مشکات کیږي. خو زه نن په دې خبره باندې ولې مجبور شوم چې زه د جامعې او د عالیه احیاء العلوم بلامبټ د تقریب په حواله سره زه خپل تاثرات نن ستاسو سره شیر کوم. بلا مبالغه د هغې وجه دا ده چې زما په ژوند کې په دومره لوی تعداد باندې یو د ختم بخاری تقریب له چېرته شرکا نه راغلي. ما د جامع حقانیه کوړه خټک ختم بخاری تقریبات هم لیدلي دي، او دارنګې د تفهیم القرآن مردان، او دارنګې د هغې سره سره د مفتاح العلوم خوشحالګړ، دارالعلوم اسلامیه شیرګړ، او دارنګې په مختلفو سیمو کې ما د ختم بخاری تقاریبو کې شرکت کړی دی. خو نننی تقریب دا ډېر زیات عجیب و. زه ستاسو مخکې به اول د دې ختم بخاری باره کې څه کوم چې سټیټسټکس دي او اعداد و شمار هغه هم زه شیر کړم، او د هغې نه وروسته بیا به خپل تاثرات هم وایم. جامعه عالیه احیاء العلوم بلامبټ هغه مدرسه ده چې کله پروفیسر خورشید احمد صاحب حفظه الله تعالی د جماعت اسلامي سابقه نایب امیر، هغه چې کله په اسلامي معیشت کې دومره مخکې لاړو چې شاه فیصل ایوارډ یې واغستو، هغه شاه فیصل ایوارډ د هغې پیسې محترم خورشید احمد صاحب راواغستلې وې. په هغې باندې غالبا دا 1986 دی یا 1985 دی، ما نه خو تاریخ هېرېږي، چې د جامعه عالیه احیاء العلوم بلامبټ د هغې سنگ بنیاد یې پکې ایښودو، د دغې کنټریبیوشن دی. او د هغې نه وروستو دا مدرسه آباده ده، د لوی علمي خدمات دي او ډېر لوی خلک د معاشرې له ورکړی دی. 2016 کې زه د مدرسې ته د مدرس په حیثیت باندې راغلی ما، او د هغې نه آنورډ تقریبا 2024 پورې مسلسل زه په دې جامعه کې د مختلفو کتابونو استاذ یم، او په الحال دور حدیث کې ما صحیح مسلم پړاو کو. څه کال په دې کال باندې زمونږ سره د دې جامعې نه 117 ماشومان یعنی فضلا او فاضلات دا فارغ شو. دا ډېر لوی فګر دی حقیقت کې، چې په دې کې 49 زمونږ خویندې وې او باقي زمونږ ورونه وو، زمونږ بچیان. او زړه م پسې دردېږي چې نن زمونږ نه رخصت شول. ما ته د صحیح مسلم ځکه زما پیرډ به قبل از وقت و، زه به چې لاړم په دې اوړي کې به هلکانو له خوب ورتلو، خولې د ارګمي به یې کولو را روان به وختي به و، ځکه عام طالبانو به چای هم نه وڅکلی او صحیح مسلم ته به طالبان ناست وو. ما ته هم تلل ګران و، ځکه قبل از وقت 40 منټ مخکې تلل به ګران و د ټایم نه. او د مدارسو ټیمونه خو په سکولونو کالجونو کې 9 بجې، خو په مدارسو کې 6 او 6 نیم بجې د ټایمینګ وي، او په دې ژمي کې به سخت یخني وه. خو د هغې باوجود به دا طلبا ناست وو. او ما ته نن زما هغه یو شاګرد پکې ایوارډ هم واغسته کوم چې زما د مسلم قاري و، هغه بخاري اخري حدیث موی مولانا حبیب الله، چې هغه نن ایوارډ هم واغستو چې په ټول کال کې هغه غیر حاضري نه و کړې، بلکې دا وایي چې ټول کال یې ما ته عبارت ویلی دی. نو زما نه چېرته وروستو نه دی راغلی، بلکې زه به چې لاړم دا به ناست و. نو په دې طالبانو پسې، په دې خپل فضلاو پسې مظلم درد کې خوږېږي پسې. خدای شته کله چې هغو سندونه اخیستل نو زمونږ یو عجیب غونې کیفیت و، په هغه ټایم د زړه یو کیفیت و چې دا بچي څنګه به سړی دې نه به زړه صبروي او دا لاړل. الله دې دغه زمونږ بچي او دغه زمونږ ګلونه او دغه زمونږ ورونه، دغه زمونږ د زړونو څوکې ورته زه ویم، الله دې د هغوی ژوند کې برکت واچوي، او الله رب العالمین دې هغوی له ښکلی ژوند ورکړي، او الله دې د فقر نه او د احتیاج نه وساتي، او الله دې د اقامت دین دپاره او د دعوت دین دپاره او د اشاعت دین دپاره د الله تعالی دراز عمر، د روغ صحت سره د برکت سره ورکړي. په دې کال باندې 117 فضلا الحمدلله فارغ شو. دا ډېر لوی تعداد دی، یعنې 117 مدرسې یو سړی ویلی شي. د هغې سره سره تاسو کتلی د هغوی د ګاون رنګ تور و، په سر باندې سره سره د هغوی رومیانونه پراته و.
ورسره بیا چې کوم نور فضلاو د تخصص د مفتی عبدالودود صاحب چې کوم بچیانو هغه 34 مفتیان او مفتیات چې 17 پاغي کې مفتیات وي او 17 پاغي کې مفتیانو نو 34 په تعداد کې مفتیان الحمدلله جامعې دي معاشره لور کړل. د دین علاوه د تجوید او دارنګ د حفظ دف او د کمپیوټر لټریسي چې دا ټول فضلا راجم شول دي 426 فضلا جوړ شول. دا ډیر یو هیوج فګر دی چې 426 فضلا او فاضلات انداغه د سربندي وشوله. نو په دې د الله تعالی شکر منګه دا کوو. الله رب العالمین دی جامعه عالیه علوم لا ورس پر ورځ باندې مزید ترقی ورکړي. څومره چې استادان دي 39 استادان الحمدلله په دې جامعه کې کار کوي. 39 استادان. دا پروګرام نن چې کوم پروګرام وشو دا د دیر لور په تاریخ کې دومره غټه مجمع چانه جوړ کړي. بلکې زه به کې کوم سیاسي خبره وکم. سیاسي خبردار چې په دې تیمرګره کې د ټول لوی جلسه دا کړي وا محترم منور حسن صاحب کړي وا کله چې امیری جماعت او ریسټ هاوس کې چې صرف د دیر لور خلکو د دیر لور په تاریخ کې غټه جلسه کړي وا جلسه انقلاب په نوم باندې. دغه نورست بیا کله چې عمران خان صاحب راغلی و تیمرګره ته په دې غالبا 18 پیلیشن کې په دې 24 پیلیشن کې راغلی 18 پای کې راغلی نو هغه د دیر لور د ټول غټه جلسه کړي وا. خو حقیقت دا و چې د دیر لور نه و بلکې هغه د پی ټی آی خپل لیډرشپ پکې باجوړ دیر لور دیر اپر حتی چې د سوات پورې خلک پکې نو هغه ته خو زنه شم ځکه خو ډیره غټه جلسه وا. خو پاکي د دیر لور چې څومره حاضری ورنداغې نه سو ګون زیاته نن د جامعې چې کوم پروګرامو د مولانا اسماعیل صاحب ډاکټر مولانا اسماعیل صاحب چې کوم دا پروګرام ډېر لوی پروګرام حقیقت در چې رست هاوس کچا کچ ډکی. خو دازل چې د جامعې احیاء علوم چې کوم پروګرام وشو نو بلا مبالغه منګ ویلو شو چې کم خواتین اسلام دا د 10,000 په تعداد کې ځکه زمون یو جماعت پاکي تقریبا 4,000 پورې دغه راځيږي ماشومان راځيږي زنان راځيږي دو جماعتونو مکمل ډکو بناتو مدرسه ډکوا د لاري کوسډه کې روانه وي او نارینا چې په دې زمنګ سره په دې مدرسه کې دنه کم تعداد راځيږي به یک وخت دا تقریبا 20,000 پورې 15 نه 20,000 پورې په دې کې دنه په دې مجمع کې خلک راځيږي. او دا موسی خان به زما سنا سننه خبره کوله چې دنه بس سټیج ته تللی سټیج ته څوک نشو راتللی په سټیج باندې کم از کم د 500 پورې کسان ناستو دومره غټ سټیج ما په خیال باندې چرته د سټیج به تاسو نه لیدلې تاسو ته سوران کته شي چې 500 نه زیات کسان په سټیج باندې ناستو چې سړی به دغه تتلو مخامخ پندال ته راتلو الته بزینو الته دویم چمن تل بتو الته بزینو تاسو کته شي چې د احیاء علوم چې کم د جماعت اسلامي کم دلته هډ اپس ته پکې او دا وچ پکې کم دفتر دی هغه د ټیم داسې ماهی پشت دغه د یو تعمیر دی دغه د پاسه لکان ناستو ما یو ځل ویل چې شیخ ابو الکلیم ته وایم چې اعلان وکړي چې د خلک راکوشي خو مل کوس اعلان وشي او دا کسان منډه کوي راونه غورځيږي یعنی د ټیمانو د پاسه نن کسان ناوسو چتونه ډکو دا تقریبا جمعه چتونه او چې سړی به بار راوته کله چې حافظ نیم رحمان صاحب الله دې ول په جون کې برکت و چې هغه خو نن تاریخ رقم کو چاره تیمرګر نه د بلامبټو پوری پنی مګنټه کې د دې نیمه غنټه کې خو هغه صرف د شهید چوک نه بلامبټ پر راغلی دی به د بلامبټ د های سکول او د بلامبټ د مدرسې په میس کې صرف 100 فوټ فاصله ده په دې 100 فوټ فاصله کې هغه په شل منټه کې رسیدلې دی چې هغه دومره رشو بیا د نوجوانانو د دې قائد د نوجوان قائد او د حافظ نیم رحمان صاحب چې هغه یو نوې ولولا نوې جذبه خلکو لور کړله چې کله راغی او د دې نوجوانانو جذبه قابل دید و چې دغه غړ تو خلک د پاسه خطر لغې نه پرې خو د وغیرہ ګر کړو چې دا د بلامبټ د مدرسې نه تر دې روډ پر 10 عمر خلکو بزرګونه خلکو او چې ګیټ لبراتی په ګیټ کې به دیکواله طالب لار ملاوي د لاري کوسي ډکې وي بلا مبالغه دا د زرګونو په تعداد کې بلکې ډېر هاي لیول پروګرام شوی دی په دې باندې منګه فخر نه کو بلکې په دې منګه الله تعالی شکر ادا کو څومره چې زمونږ پوزلا دي څومره چې زمونږ استادان دي څومره زمونږ محبین دي څو زمونږ د پروګرام لا یو اوري څومره زمونږ د پروګرام چا کتلې دي نن دا غوډ الله تعالی شکر ادا کوي چې الحمدلله جامعې تر ټول ډیر د خلکو د غو دا کتلو وزدارې مخکې ټیم کې ما د نو بچا بای دا غيو تفسیره مې کوریدله سو انکر راوسته سن مې ده احسان الله شاکر سیبو چې داغه تفسیره تاسو کته شي ما اوریدله وسو هغه وی چې لکه دغه قسم پروګرام داسې جذبه مخکې من پروګرام کې نه دللی چرته نوجوانانو جذبه نوجوانان په یو کثیر تعداد کې بلکې زموږ د جماعت اسلامي یا د احیاء علوم په پروګرام کې نوجوان راتلل دا زموږ د پاره ډېر عجیب ښکارېدل چې ډېر زیات نوجوان راغلي او په دې دوران کې زه په کیسه دا غب شپ خبرم دا وکم چې د سټیج د پاسه یو لیونه غونې الک راوخته بره کوم ځکه چې امیر جماعت محترم ناس تو شاته دیوالو لکه موږ را غورځيږي ولنه لکه تماشا کوم بیا کوزيګم لیونه وغیرہ خطل او ارسو ته ناشنا ښکارېدل
خلک تماشې له راغلي وو خلک او د هغې سره سره بیا د محترم حافظ نیم الرحمن صاحب گفتګو زه ټول ملګري واورئ. اقامت الدین په موضوع چې هغه اورنۍ کم 15-20 منټ خبرې کړي دي هغه د اورېدو خبرې دي. د مولانا مودودي رحمت الله علیه د فکر کومه خبره کړله هغه د اقامت الدین کم تصور ورکړی دی کم او سمندر په کوزه کې بند کړی په دې 15 منټ کې نو دا خبره به په دې کې به هېڅ قسم مبالغه به نه وي. د هغې نه پس چې هغه کم دی نو زموږ د فضلاو له کوم ویژن ورکو هغوی ته چې کوم ډایرکشن ورکو چې ستاسو کار به صحیح او د هغې سره سره د احیا علوم د مستقبل د منصوبې په حوالې سره هغه موږ ته یو تسلي راکړله او بیا د هغې نه پس په ملکي صورتحال باندې او خاص کر د غزې په صورتحال یې کومه خبره وکړله بیا د هغې نه پس چې هغه خبره وکړله په آی پی پیز باندې یو بهترین چهره موږ الحمدلله آی پی پیز باندې خبره وکړله خلک مرابیدار کړل اوس تقریبا 18 آی پی پی سره خبره اوس روانه ده 14 سره شوې ده 15 لاړل وډرا شو. اوس موږ نوې خبردار چې په دې به اوس بلونه کموي تاسو نو دا به کې د امید یو خبره زموږ د خلکو دپاره وه نو بیا هغه یو خبره وکړله چې بالفرض که په دې بلونو کې کمی رانغی نو موږ به بیا کال درکو اسلام آباد ته به راځئ در زرګونو په تعداد کې خلکو لکه په داسې جذبه د لاس چت کو چې بس موږ به درځو دا یو ولوه جذبه وه. او بیا مرد درویش او مرد قلندر محترم سراج الحق صاحب په کوم روایتي انداز کې هغه چې نن کومې خبرې وکړلې او د مدارسو په حوالې سره او د علماو ته او بیا د ملکي صورتحالو خاص کر د دیر نقشې چې کومه طریقه باندې پیش کړله نن ټولې خبرې د اورېدو وي تاسو یقین وکړئ زما ملا خراب د زه موس کورسۍ کې کومه دومره بیمار شوی یم په دې پروګرام کې نن هلکانو ویل چې تا خو دومره ګرمي وه چې ستا نه به که لاټۍ مې راشوي وه بغیر لاټۍ نه ګرځېدلې بلکل زموږ نه بیماري یېره وه خوشحالي وه هر طرف ته او زنانو طرف ته ځان لرش نارینهو طرف ته ځان لرش دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې ډېرې مزیدارې وې ډېرې ښایسته وې خو زمونږ کم چې منیجمنټ په کومه طریقه باندې د فضلاو د دورې د طالبانو رومیال او ګاون جدا د تجوید د هغې جدا د حفظ د هغې جدا او دارنګې د متخصصینو د هغې جدا دا ځان له یو داسې خوشحالي به زموږ په ژوند کې کله راځي الله دې بار بار راولي او انشاءالله تعالی زمونږ 8 فروری باندې به زمونږ په جامعة الاصلاح کې زمونږ لومبی کانویکیشن پروګرام انشاءالله د هغې رونقونه هم زیاتو به کوشش به کوو احیا علوم مقابلې خو څوک نشي کولی البته کوشش به کوو چې هغه هم پر رونق جوړ کړو مونږ خو د هغې سره سره بیا محترم عنایت الله خان صاحب چې زمونږ امیر صوبه صاحب هغه بهترینې خبرې وکړلې او بیا زمونږ فاروقي صاحب مولانا حکیم الله فاروقي صاحب په کوم انداز باندې دعا وکړله یو جړغونې شو پکې خلک وژړل خلکو سترګو نه اوښکې لاړلې یعنی او شیخ هدایت الله صاحب نن په یو عامي لهجه کې درس حدیث وکړو عوامي لهجه کې زمونږ پروفیسر بهونیر صاحب زمونږ پرنسپل صاحب هغه ماته میسج وکړو شکریې دپاره ویل چې هغه کوم انداز باندې هغه نن درس حدیث وکړو ډېر عجیب انداز باندې د خپل فکر خبره او خپل طلباو ته خپل فضلاو ته کوم ډایرکشن ورکول نو زه به ویم چې نن پروګرام ډېر عجیب پروګرام او زه به کې خوشحاله به دیم چې الحمدلله زموږ دا پروګرام دې کې د پاکستان تحریک انصاف نوجوانان ما په لوی تعداد باندې ولیدل په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ نوجوانان ما په لوی تعداد باندې ولیدل په دې کې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان ما په لوی تعداد ولیدل په دې کې د جمعیت علماء اسلام علماء کرام ما ولیدل په دې کې د شهادت التوحید ما ولیدل په دې کې د اهل حدیث ملګري ما ولیدل په دې کې تبلیغ والا ما ولیدل یعنی یو داسې پروګرام و چې لکه نن غیږ احیا علوم کولاو کړې وه او داسې کولاو کړې وه چې دا ټول خلک راغلی و د مینې د محبت او ښکلاګانې وې خوشحالۍ وې زموږ زاړه شاګردان پکې راغلي وو او هغوی راتلل هغوی زموږ سره د ملاقاتونو مینه محبت نو په هر لحاظ باندې ډېر عجیب پروګرام او حقیقت دا دی هغه شاکر الله صاحب یو خبره وکړله چې په دې سخت یخنۍ کې ټمپریچر ډېر ګرم کړی نو حقیقت هم دا ده چې پروګرام زما ډېر خوښ شوی او ډېر مزیدار نو په دې وجه باندې ما زه بس تاسو د خپل تاثرات شیر کم ملګرو چې دا پروګرام نه یې کتلی نو زموږ د پیج نه غالبا نن لایو شیر شوی د پروګرام تاسو وګورئ دا واورئ دا نن ډېر ښایسته پروګرام او ډېر ښکلی پروګرام او زه به د عوام الناس ته او کوم چې زموږ ناظرین دي هغوی ته هم زه دا ویم چې دیني مدرسو ډېر لوی کنټریبیوشن دی د دې دیني مدرسې په 3 میدانونو باندې کار کوي او په هر میدان کې الحمدلله علوم هم کار وکړو جامعة الاسلام پکې کار کوي نور مدارس پکې کار کوي علمي میدان هغه دی قبضه کړی دی او د رسول الله میراث د قرآن و سنت په شکل کې هم دا خلک موږ ته رارسوي دا میدان دوی اغستی دی د دې وجې نه ټول امت د دې علما ګورئ مقروض دی دا څومره خلک که موږ لایو ګوري څومره د علما اوري دا ټول د دې علما مقروض دی اصل کې قرض دا دی چې دا کوم میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا ادا کوي نور څوک د دې سره سره فکري میدان کله چې امت ته او په دین اسلام باندې کله فکري الغار راغلی دی کله فتنې راغلی دي او د دې فتنو مقابله چې شوې ده نو دا علما کرام وکړله په هر وخت کې د اعتزال وه د خوارجو وه د رفض وه د هغې نه پس انکار حدیث وه د انکار قرآن وه د قادیانیت وه د سیکولرزم وه د کمونیزم وه د سوشلیزم وه د ایتیزم وه لیبرلیزم څومره ازمونه چې راغلي د هغې مقابله علماو کړې ده دې مدرسو کړې ده او دریم نمبر دا چې کوم عسکري میدان دی
چې هغه الحمدلله د علماو سنبال کړی دی، کشمیر کې، افغانستان کې، برما کې، مختلف ځایونو کې د علماء کرامو خلک د جهاد د جذبې نه سرشاره کړی دی، او د پاک پوج شانه بشانه الحمدلله د پاکستان عوام چې ولاړ دي د علماو راوچت کړي دي. یعنی دا 3 میدانونه په دې مدرسې کار کوي. زه په اخر کې بیا د الله شکر ادا کوم چې یو خوندور پروګرام وشو، او د هغې سره سره څومره خلکو چې دا پروګرام لایو کتلی دی، څومره ملګري چې شریک شوي دي، الله ټول اجر عظیم ورکړي، جزای خیر دی ورکړي. او زمونږ شیخ هدایت الله صاحب ته دعاګانې کوئ، زمونږ چې نور استادان دي، مشایخ دي، هغوی په بهترین انداز باندې د دې طالبانو تربیت کوي، د دې طلباو تربیت کوي، د دې فاضلاتو تربیت کوي. جامعې ته هم دعا کوئ، جامعة الاسلام ته هم دعا کوئ، جامع احیاء العلوم ته هم دعا کوئ، نور مدارس ته هم دعا کوئ. او څومره خلک په دې کې دننه کار کوي، هغو ټول لپاره دعاګانې به انشاءالله تعالی کوو. خپل تعاون به مو سره کوو، مالی تعاون به هم کوو، جاني به هم کوو، اخلاقي به هم کوو، روحاني به هم کوو. یوازې تعاون ګوره پیسو ته نه وایي چې موږ بس خلکو نه چنده صرف غواړو، چنده نه. د چا به چندې وس کېږي چنده به ورکوي، د چا به دعا وس کېږي دعا به کوي، د چا به هسې ملاتړ پروګرام له به راتلی شي به دا کوي. نو د هر میدانونو تاسو ته کولاو دي. زه اخر کې موسی خان به یم څه خبرې وکړي دې حوالې سره چې هغه پروګرام وکتو، د هغه څه تاثرات دي، هغه هم نن په دې پروګرام کې زموږ شریک وو. الله دې موږ ټولو له د دې پروګرام اجر عظیم راکړي، او الله تعالی دې تاسو له هم د دې اجر درکړي، او الله دې د مدرسې خادي و آبادي ساتي. مولانا موسی خان صاحب څه تاثرات لرئ دې پروګرام باره کې؟ نه شئ ویلی؟ موسی خان صاحب وایي چې بس ستا د خبرو سره زما اتفاق دی، دا نور هلکان هم ناست دي، ستاسو هم غالبا دا اتفاق دی که نه؟ دې هم دا اتفاق دی. بس الله رب العالمین دې موږ له خیر راکړي، برکت دې راکړي. چاچا هم زموږ سره ناست دی، هغه هم شکریه ادا کوو. زموږ تبصره اورېدله. مدني صاحب ناست دی، عبدالله مدني صاحب، هغه به موږ دې دوران کې راغی، پروګرام یې واورېدو. په هر تقدیر ستاسو ډېر وخت نه اخلو. د الله په امان، الله په امان، او الله ته سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.